دی 165-66 متن ام البراهین رو هم visto? بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. کتا سره دی کتاب نوم ته وګورئ کنه نو دی کتاب نوم دی ام البراهین. چې کله په عربی کې استعمال شي دا په معنا د اصل سره ام البراهین اصل البراهین. براهین برهان ته ویل کېږي په معنا د دلیل سره. ام البراهین اصل الادله اصل الادله. د دې کتاب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتملم دې 160 سپیډ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. د دې کتاب دا وپسې یو پاڼه دو پاڼه اخره چې کله راورسي نو د اخیری تقریبا زما په دې کتاب کې په دې اخیری 172 نمبر صفحه باندې و اما قولنا محمد رسول الله سمعیات ته دی راکو شوی 3 صفحې دا سلو شپږ پاڼې دي مخه نه دي شپږ پاڼې دي 3 پاڼې دي شپږ مخه دي. نو چې 3 پاڼې دي او شپږ مخه دي او کال کې مونږ ویو او دا 15 شرح پرتی راغلي دي او دا شرح پرتی دي خو سپکی دي کنه سپکی دي نه مراد دا دی چې دا سلور جلد شرحه پر شپږو پاڼو باندې کیږي نو دا وړه خبره ده دا غټه خبره ده. ولې دې کې تاسو ته د ذات الله د ام البراهین سنوسی خصوصیت داري چې دې کې به تاسو ته ذات الله و صفات الله بیانوي. بس دا د علم الکلام د الهیات اعلی ترین مبحث. ما چې کله اول زیړ رجسٹر کې د استواء علی العرش مباحث شروع کړو زیړ رجسٹر تاسو هغه رجسٹر کې حواله چې مونږ لیکلي یاد دي شي عمران استاد. نو دا غي د وجنه زما همیشه بیا حضور راغی. حضور مونږ نه قشبندیان دي ته چې په دې لطیفو ذکر کوي نو د لطیفو د ذکر نه زما د بل حضور راغی د الله د ذات او د صفات. ناغه دونه بیا زیات شو چې ما به پر خپل جسم باندې داسې لاس وانه زه به پیدم چې دا د دې حضور اثر دی. دا جسم مې نرم شوی نرم پیژنې یعنی ملایم شوی ملایم څه ته وایي زه ما خسته شوی غونته نو ما نازک شوی غونته نو ما به چې وی مې لکه تاسې چل نو بیا مې ذهن کې راغله چې هغه ما تقریبا 20 ورځې مسلسل تحقیق کړی. نو زما ذهن کې راغله چې ګوره صوفیه د ذات الله تحقیق په اعتبار د کشف سره کوي او متکلمین د ذات الله تحقیق په اعتبار د علم سره کوي. نو د دواړو مقصد خو یو دی کنه. د صوفیو مقصد هم د ذات الله تحقیق دی خو په اعتبار تحقیق د ذات الله نه کیږي خو د ذات الله عرفان بوتو. د صوفیو مقصد هم د ذات الله عرفان دی خو په طریقې د ریاضیات او د کشف سره او د متکلمینو مقصد هم د ذات الله عرفان دی معرفت دی او په اعتبار د علم سره. دما په کلام پیږي نو چې دا اوس په اعتبار د علم سره ستاب د الله د ذات سره تعلق جوړي او دا په اعتبار د علم سره تا الله ته وړاندې کوي. ملاسن بوي وي حضرت عبدالقدوس گنگوهی په اعتبار د معرفت سره الله ته رسیدلی دي او یې په اعتبار د علم سره الله ته رسیدلی کلی مقوله ده او که تاسو د دې په قوت پیش وي عبدالقدوس گنگوهی په اعتبار د معرفت سره الله ته رسیدلی دي او زه په اعتبار د علم سره الله ته رسیدلی. نو کله انسان په اعتبار د علم سره الله ته رسیدل کیږي ها په اعتبار د علم
د معرفت رسیدل د صوفیو د اولیاء کار دی او په علم سره رسیدل د اهل الکلام او د متکلمینو کار دی. نو دا کتاب په اعتبار د علم سره تاسو الله ته رسوي. ولې د دې دوه څیزونه دي، ذاته و صفاته، ذات او صفات. او چې ذات او صفات د خپل علم مناسب سره ستا ذهن کې راغلل خو ټیک ده کنه. زه یو ځل داسې یو ځای کې ناست وم، نو دا عبدالمستان مولوي صاحب الله دې وبخښي د ده په دې مدرسه کې لږ لاابالیپن دی. لاابالیپن دې ته ویل کېږي چې سختي پکې نه نشته، غیر مقلدین پکې ډېر دي. نو د هغې مدرسې یو دغه ملا صاحب و، خبرې کولې، ما ورته غوږ ایښودلې، وایي تبتزاني نه خو الله رک شوی دی. څه شی؟ ابل ملا ورته ولې؟ وایي تبتزاني وایي چې نه فوق دی او نه تحت دی او نه شمال کې دی او نه جنوب کې دی او نه یمین دی او نه شمال دی او نه لا یجري علیه الزمان دی او نه لا یجري علیه المکان دی او نه خوا دی او نه دې خوا دی، الله ته رک شوی دی. دا خو صفات د معدوم دی، الله ته رک شوی دی. ما به خبره پوهېږې؟ نه. څومره چې معرفت ته راځي د الله د ذات دغومره به ته د الله د ذات متعلق په حیرانتیا کې واقع کېږي. مړه اوس نه رسېږم. څومره چې د الله د ذات حقیقت او معرفت ستا ذهن ته راځي دغومره به ته د الله د ذات متعلق په حیرت کې واقع کېږي. دا یو مسله ده چې زه ډېر زیات په حیرت کې واقع کړې ما. ګوره د عوامو څه بس الله شته، څه تکلیف خو نشته، الله شته، څه تکلیف شته نه کنه، بس الله شته، ډېره ښه ده الله شته. الله خو شته خو څه قیصه ده، خو چې دې قیصې ته راکوشي نو بس دا انسان. نو حضرت علي صاحب نه یو قول منقول دی په حلیة الاولیاء کې ابو نعیم نقل کړی دی، وی والجهل عن ادراکه درکنا والجهل عن ادراکه دا بالکل ټیک خبره ده. والجهل عن ادراکه چې د یو شی متعلق ستا جهل راشي چې زه دته نشم رسېدی نو خو دا درک شو کنه. دا اصل کې علم راغی چې په اعتبار د لوی منزه والي سره ذات ته الله ته نشم رسېدی. نو دې کتاب کې به تاسو ته دوه خبرې وي، یو به ته ذات الله وي، یو به صفات الله وي. خو ذات الله او صفات الله ته چې دې ورټوم کړئ بیا به دله انشاءالله خواجه باقي بالله صاحب جوړېږي. ښه انشاءالله لکې به دې صفای راځي او زما دا یقین دی چې انشاءالله زه درته توجه هم کوم دا دې لګیا یم چې انشاءالله ستاسو دې زړه کې به د دې پیریډونو د کلام نه پس داسې یو خاص کیفیت او نورانیت راځي. که رانغې ته بیا دې سبق له مه راځه، هېڅ ضرورت نشته. زه وصلی الله علیه